نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون صدق الله العظيم. دا سورة یونس تے سلورم رکو شروع کیگی. الله سبحانه وتعالی پدې کې د خپل وحدانیت او د مخلوقاتو د ذکر د پیدایش ذکر فرمایي چې اصل کې الله رب العزت رب دی، پالون کې دی او خالق دی او دا ټول هر څه د الله مخلوق دی. خالق پیدا کون کی ته وایي، مخلوق پیدا کړی شوي څیزونه څومره چې څیزونه مونږ او تاسو تخکاری دا ټول پیدا کړی شوي دي. سم چې تاسو تخکاری که اسمانونه دي، که ځمکې دي، که نور ده، سپومۍ ده، د هغې تفصیلي ذکر الله پاک په خپله فرمایي او انسان ته دې طرف ته یعنی دهان ورته وایي چې وګرځوئ، خپل عقل په دې کې فکر وګرځوئ چې دا دومره غټ غټ څیزونه ما پیدا کړي دي، نو دا ما عبث نه دي پیدا کړي. اوس الله پاک رسول علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي قل تو تا اوایا اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام من یرزقکم من السماء، سوک تاسو ته رزق درکې د اسمان نه، والارض او د ځمکې نه. څومره چې رزق پیدا کیږي د اسمان نه په اوبه وريږي او ځمکې راټوکي، دا د الله قدرت دی. دا بس یعنی یو انسان، یو بوت، یو فرشته، یو جن داسې نشته چې هغه دا کار وکړي. دا د الله په امر سره کیږي. که دې کې فرشتې هم استعمالیږي، دا د الله مخلوق دی او الله پیدا کړي دي او په دې کار باندې مسلط کړي دي، نو هغه کوي. هغه بغیر د دین هم کولی شي، خو الله پاک یو خپله بادشاهي جوړه کړې ده. الله سبحانه وتعالی فرمایي چې امن یملک السمع والابصار. اوس دلته بل سوال کوي، هغه تخیوتو فرمایي چې څوک رزق تاسو له درکې د اسمانونو او د ځمکې نه، په دې سوچو کوي. او بیا اوس فرمایي چې څوک دی امن یملک السمع والابصار، چې هغه مالک دی د اوریدونکو سیزونو او د لیدونکو سیزونو. یعنی تاسو د سماعت چا درکړی دی تاسو له، او د لیدو لپاره د سترګې چا درکړي، غوږونه چا درکړي او سترګې چا درکړي. په انسان کې دا غد دوه سیزونه دي. که چېرې دا د انسان خراب شي نو دی کنډم شي، ختم شي. چې دی نه اوري نو دی ګونګ پاتې شي، بیا خبرې نشي زده کولی. ګونګیان چې څومره دي د دې ژبې ټیک دي، خو دی اوري نه. د نه اورېدو د وجې نه دی نور هر څه ځای ټیک دي، نو دی ګونګان پاتې شي. او چې کوم سړی ړوند دی هغه ته خو دا پته نه لګي چې په دیوال ورو ختم که په کنده کې پرېوتم که په نالی کې پرېوتم. سترګې دومره لوی نعمت دی، د هېڅ څیز ورته پته نه لګي چې دا د دې رنګ څنګه دی. صرف دغه خوله کې چې یو شی واچوي د هغې د ذایقې نه به دې پته لګوي، خو لیکن په سترګو ورته دا دومره لوی کائنات هغه ته اسم نه ښکاري. نو د دې دوه څیزونو طرف ته الله پاک په خاص طور باندې وفرمایل. اوس الله پاک فرمایي دریم څیز چې کوم فرمایي ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي،
او څوک دی چې روباسي د ژوندي نه مړې او د مړي نه ژوندې روباسي. یعنی دلته کې الله سبحانه وتعالی دې سیس طرف ته اشاره فرمایله چې یعنی کورا مرغه یا چرګه یا داسې زونه د یګه چي او دا غیر بچي پیدا کیږي. نو الله پاک فرمایي چې دا چا پیدا کړی وي او څوک دا کار کوي. ګور چرګه ژوندې لاندې هغه نه پیدا شي او بیا هغه مړه ده یو کې سمای کې حسانی کنه که په خیو کار څه چې کې کو چې هغه خپل هیټ یعنی هغه چرګه پکینی یا هغه مرغه پکینی ایره بچیرو باسي نو دا څوک کوي؟ دا د الله ذات کوي. ومن يدبر الامر او بل دا څوک انتظام چلی د دې ټول کائنات یعنی پر کائنات کې حکم نه چا چلیږي دې ته سوچو کوي. دا خدای الله په حکم باندې کیږي کنه په خپل خواري اوسې کار نه کیږي کنه. تاسو کو سوچو کوي نو په خپل مې چرته یو کار کیږي که په یو ځنګل کې سړی رواني او الته یو پخه کوټه یا کچه کوټه ویني پای باندې چته چولی شي دروازه پکې وي تاله ورته لګېدلې وي او دغه انسانان د ځنګل ته لاړ شي ویران ځنګل وي نو هغه وی یا ته هم چې تاسو کې انسانونه دې دا کوټه څنګه جوړه شوې ده نو دې به ضرور وي چې دلته چرته انسانان اوسېدلي دي او هغه د ځان د رهایش لپاره دا کمره جوړه کړې ده. دیو په دې باندې خو پوره د زړه یقین به مو کې چې دلته چرته انسانان اوسېدلي دي او هغه دا کمره جوړه کړې ده. نو چې څنګه دا کمره بغیر د انسانانو نه جوړیږي نو دا ځمکه او اسمانونه او دا ونې او بوټي او دا سمندرونه او دا غرونه او دا دومره لوی لوی سیزونه او واړه سیزونه دا څنګه په خپله پیدا شول؟ نو دا د الله هغه امر دی چې هغه قایم دی پسیس کې زمونږ پر ستاسو پر وجودونو کې چې کوم روح دی دا د الله امر دی او د الله امر چې زمونږ نه ووځي نو زمونږ هم دا لاسه خپې وي او بیا مو داسې غزولي وي او نه لړکي او نه دغه کېږي سم کار نه کوي. د الله امر کې وځي روح او څوک په سترګو ویل دې هم نه شي. تاسو دې ته سوچ وکړئ هماغه بدن هماغه غوږونه هماغه لاس او خپې او ورسه چې څومره که یو سړی بدماشي نو څومره بدماشي پې کوي که یو پهلوان وي نو پې څومره پهلواني کوي که یو زورور وي نو پې څومره زورورتیا کوي. نو هماغه سړی چې کله روح چې وځي نو بیا داسې پروت دی که څوک له لته هم ورکوي نو هغه ځان نه شي راکولی که څوک کندې ته راکاږي نو کندې په لبه غورځېږي یعنې د خپل ځان هغه لغتې وځي حرکت تړو نه شي کولی. دا هغه امر دی. نو په امر کې بیا د الله سبحانه وتعالی ټول امرونه شامل دي لکه انورم چې راخیږي سپومې راخیږي ستوري راخیږي یا دا رڼا ورځ او شپه راځي موسمونه بدلیږي دا ټول د الله په امر سره کیږي. ونې بوټي راځرغونېږي دا بارانونه کیږي انسانان پیدا کیږي حیوانان پیدا کیږي مړه کیږي دا ټول د الله امر دی. فسيقولون الله نو دا غټي نشانی دي چې کله تر دې نه دا تاسو کې نو بیا به دی سوی وی دی به زر تاسو دا وی چې دا الله کوي. انګار وسوي بګوان کوي عیسایان وسوي ګاډ کوي او زمونږ مسلمانان وسوي الله کوي. نو تاسو په دې خبره باندې پیوما چې یعنی بیا هغه ذات طرف ته د هر یو مشرک دغه ځي پخوا دا خبره مشهوره چې کمیونستانو الله نه منلو لیکن هغه هم چې په دې سیس باندې سوچ وکړو نو هغه وایي چې یو سپریم پاور شته خو یې ولا نوم نه ورکوي. لا مذهب دي که نه مذهب یې نشته که نه خو یو او دا روس شو چین شو دا کمیونستان دي او سوشلستان چې دا یو دوه دغه په 19-20 صدۍ کې پیدا شوي دي چې دوی بالکل له هر څه نه انکار وکړي وي چې انسان یو ماشین دی بس دا جوړ شوی دی خو بې عقله په دې باندې عقل نه جنګوي چې جوړ کړی چا دی. یو ماشین هم چې جوړوي نو یو انسان یې جوړوي او څومره پخواری یې جوړوي څومره ماشیندرۍ او څومره کارخانې په دې کې کار کوي او څومره څیزونه پکې استعمالیږي. نو داسې دا انسان څنګه په خپله پیدا شو نو دا چې پیدا نه شو او ماشین نه بیا ته کاره مخلي
چې هغه کار نه کوي نو د هغه مالک نه تپوس هم کوي، هغه واپس هم وړي، نو دی به هم د خپل مالک ته واپس ځي. نو دی یو صرف دومره دا خبره ومنله، اگر آخرت خبره خو نه مني، خو یو سپریم پاور شته، یعنی یو داسې قوت او طاقت دی چې هغه دا ټول نظام چلی. یعنی خو نوم نالي د الله، لیکن بس د دې نه مراد مو الله دی. نو دلته کې د دې د وجې نه هغوی ایمان په دغه نه راوړي، لیکن منی دا چې یو قوت طاقت والا ذات شته چې دا ټول کائنات داسې چلی، دا په خپله چلیدی نه شي. دلته الله فرمایي چې ډېر زر به دی وایي چې دا صرف الله کوي. فقل نو ته ورته ووایه افلا تتقون، بیا تاسو د هغه نه نه یېرېږئ، د هغه ذات نه چې څوک دا کارونه کوي نو د هغه نه ویېرېږئ، د هغه خاص عبادت کوئ که نه، هغه سره مو نور په عبادت کې ولې خلک مشغول کړي دي او شریک کړي مو دي. اوس الله پاک فرمایي فذلکم الله ربکم الحق، نو همدغه دا دی الله چې ستاسو رب دی په حقیقت کې، په حقیقت کې همدغه ستاسو رب دی. فماذا بعد الحق الا الضلال، نو څه پاتې شو پس د دې حق نه مگر صرف گمراهی پاتې شوه. چې څوک په دې حق باندې نه چلیږي او الله سره بیا هم شرک کوي او دوی په خپله خوله باندې وي چې دا الله هر څه چلی، او بیا هم دوی شرک او بت پرستي او د الله نه ماسوا د نورو څیزونو عبادت کوي او یا د هغې تصرف مني، نو دا ضلالت دی، دا گمراهي ده. څه وي؟ به دې ته گمراهي وایي. فعنا تصرفون، نو بیا الله پاک فرمایي چې تاسو کوم طرف ته روان یئ؟ لږ سوچ وکړئ. ظالمانو په خپله خوله وایي چې الله دا هر څه کوي. کذلک حقت کلمت ربک، همدغه شانتي صحیح ثابته شوه ستا د رب خبره علی الذین، په هغه کسانو باندې فسقوا انهم لا یؤمنون، چې فاسقان دي او هغه ایمان نه راوړي. بس اسی بس یو ضد نات را ټینګ کړی دی او وایي چې زمونږ پلار دی که یاره بس په دې مذهب باندې وو نو څه چل خو که نه، بس اوس مونږ دا نه منو، بس هم په هغې به یو. قل او فرمایه ای پیغمبر علیه الصلاة والسلام دی ته هل من شرکائکم، آیا ستاسو د هغه شریکانو نه چې کوم شریکان مو جوړ کړي دي الله سره، من یبدأ الخلق ثم یعیده، پای کې څوک داسې شته چې ابتدا یې کړي وي د هغه پیدایش د څیزونو او بیا هغه ځان ته دوباره هم راوګرځوي. لکه مثال یو شی جوړ کړي او هغه کې سا واچوي او بیا ته سا وباسي او بیا یې پکې واچوي، بیا ځان ته ودروي. داسې څوک شته په دنیا کې؟ یو انسان چې مړ شي خدای پاکي مړ کړي نو هغه کې څوک سا نشي چولی. ډاکټران به جواب درکړي که د دنیا هر ملک ته لاړ شي، هر ځای ته لاړ شي که نه، خو هغه بیا ژوندی کولی څوک نشي. نو دلته کې الله پاک دغه چیلنج ورکو چې دې مشرکان ته ووایي که چېرې ستاسو په خپل حقیقت کې او دا شرک کې تاسو حق ځان وینئ، نو ستاسو دا بوتان یا د کومو څیزونو چې تاسو عبادت کوئ دی کې څوک داسې شته چې یو شی پیدا کړي او بیا مړ کړي او بیا ځان ته راپاسئ. قل الله، نو ته ورته وفرمایه چې هغه خو صرف یو الله دی. یبدأ الخلق، چې په ابتدا کې پیدا کړي ټول هر څه، ثم یعیده، او بیا به واپس کی ځان ته. فانا توفکون، نو ته کوم خوا تاسو الټا روان یئ؟ قل، او دا ته فرمایه پیغمبر علیه الصلاة والسلام هل من شرکائکم من یهدی الی الحق، آیا په دغه شریکانو ستاسو په دې شریکانو کې من یهدی الی الحق څوک دی داسې چې هغه رهنمایي وکړي حق طرف ته، چا په هدایت کې څوک نیغې لاره باندې بوځي. قل الله یهدی للحق، نو ته ورته فرمایا
چې صرف هدایت کوي الله سبحانه وتعالی خلق لرا حق لارې طرف ته. افمن يهدي الى الحق، آیا چاته چې هدایت شي الى الحق حق طرف ته، احق ان يتبع، نو زیات حقدار دی، هغه مستحق دی دې خبرې ان يتبع چې داغه تابعداري وشي. اما لا يهدي الا ان يهدى، یا هغه چې په خپل ورته لار نه معلومه مگر دا چې دا غیر رهنمایي شي، یعنی هغه په هدایت باندې شي، په خپل هم په هدایت باندې نه، هغه بل څوک په هدایت باندې راولي. فما لكم كيف تحكمون، نو څه شوي دي تاسو لا او چې تاسو داسې الټه فیصلې کوئ. الټه خبرې دي که نه، فیصلو نه مراد خبرې کوئ. وما يتبع اکثرهم الا ظنا، اوس الله پاک فرمایي چې دوی تابعداري نه کوي، اکثر ټول خلک چې کوم تابعداري کوي نو څه کوي؟ الا ظنا، مگر د خپل ګمانونو چې یاره شاید دا ټیکي زمونږ د پلارانو چې دا کار کولو نو څه خو په دې کې څه چل خو به یې که نه، ایو هم پکې څه لیدلي که نه، یا زمونږ آبا او اجداد نه په زرګونو کاله داسې دا خلک را روان دي او د دې عبادتونه کوي، نو دې کې خو به یې څه خو لیدلي که نه، لکه مونږ خلک هم وایو که نه، لکه څه خو پکې شته که نه. دلته کې الله پاک هغې طرف ته اشاره فرمایي. وما يتبع اکثرهم الا ظنا ان الظن لا یغني من الحق شیئا، نو دی نه کوي پیروي مگر دې کې زیات خلک داسې دي چې هغوی د خپل قیاس او د ګمانونو باندې چلیږي. ان الظن لا یغني، بېشکه د هغه ګمانونه چې دي نه پوره کوي د دی من الحق شیئا، هغه حق طرف ته یعنی ذره برابر هم دی نه نږدو کوي، حق لارې ته دی نږدو کوي نه، حق عقیدې ته دی نشي نږدو کولی دغه ګمانونه د دوی. ان الله علیم بما یفعلون، بېشکه الله پاک ښه خبردار دی هغه عملونو باندې چې دی یې کوي. وما كان هذا القرآن، او نه دی دا قرآن ان یفترا چې د دروغو جوړو کړي شوي وي من دون الله، بغیر د الله د وحی نه. داسې دا قرآن نه دی چې دا بغیر د وحی د الله پاک نه راغلی دی رسول الله السلام ته، ولكن تصدیق الذي بین یدیه، لیکن دا خو تصدیق کوونکی دی د هغه کتاب او د هغه دین بین یدیه چې راغلی د هغه نه مخکې، وتفصیل الكتاب لا ریب فیه، او تفصیل دی د کتاب چې په هغې کې هېڅ شک نشته، من رب العالمین، د رب د ټول عالم د رب د طرف نه. دا داسې کتاب دی چې دې د مخکینی کتابونو چې کوم د الله د طرف نه راغلي، تورات، زبور، انجیل، د هغې هم تصدیق کوي، د مخکینو پیغمبرانو تصدیق کوي، او په هغې کې هم څه شک نشته او په دې کې هم شک نشته، نو دا د رب العالمین د طرف نه دی. د دې خو اصل خبره دا ده چې ګوره یو دین والا بل دین والا نه مني، دا واحد دی د الله د طرف نه داسې یو کلام دی چې دې کې مونږ ته فرمایلی شوي مسلمانانو ته چې تاسو به دا مخکیني کوم دینونه تیر شوي، کتابونه تیر شوي، پیغمبران تیر شوي، دا به حق او سچ ګڼئ، په دې کې به څه اونچ نیچ نه راولئ. دا ټول د الله برګزیده بندګان دي، او دا ټول د الله سبحانه وتعالی چې کوم کتابونه الله پاک را لېږلي، تورات، زبور، انجیل، نو دا حق او سچ کتابونه د خپل وخت لپاره. اوس الله پاک قرآن راولېږلو، بس اوس په هغې باندې عمل کوو. نو الله پاک فرمایي لا ریب فیه من رب العالمین، هېڅ شک نشته په دې کې د رب العالمین د طرف نه.
ام یقولون افتراه، آیا دی وی چې دا د دروغ جوړ کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم، یعنی دی قرآن طرف ته دی د دروغ نسبت کوي. قل تو فرمایا فاتو بسورۃ من مثله، روړی یو سورت د دې غونته، تاسو یو سورت جوړ کړئ. ودعوا من استطعتم، او راو بل ځان سره څوک چې طاقت لري، یعنی د دې د پارا یو صورت جوړولو د پارا چې تاسو څومره ملګری دي او هر قسم شاعران ادیبان پوها خلق رو غواړي او یو دې غونتی صورت وروړي. من دون الله، خدا الله نه ما سیوا، خپل خدایان هم ځان سره شریک کوي، خپل مشران هم ځان سره شریک کوي، خپل عقل من خلق هم ځان سره شریک کوي. داسې یو صورت وروړي. ان کنتم صادقین، کې چې تاسو په خپل خبره کې رښتونی یئ. دا مطالبه د قرآن پورا نه کا کدی عرب بزان تا دومره لوی ادیبان وی چې هغه وی چې مړه داسې خو د لمو خپل جوړول شو، داسې کار دی واغه کار دی. او چې کله د الله سبحانه وتعالى د طرف نه دغه شو نو دغه کو لکه بیا الله سبحانه وتعالى فرمای چې کچره تاسو رښتونی یې نو داسې کار وکړي. بل کذبوا بما، بلکې دی د دروغ نسبت کو بما لم يحيطوا، آغا خبرو طرف تا لم يحيطوا چې دی په علم کې هغه خبره نه راځي، بعلمه د دی په علم کې، یعنی د دی علم داغي احاطه نشي کوله. ولما ياتهم تعويله، او چې کله ناراضي د دې مخ ته د هغه حقیقت تعویل دلته حقیقت وي. کذالک کذب الذين من قبلهم، نوم دغه رنګي دروغ غنلی د دې مخ کې خلقم. فانظروا، نو بس فانظر، نو ګوره دیتا کیف کان عاقبت الظالمین، سوشو انجام دا ظالمانو خلقو. یعنی دین مخکې چې کوم قومونه تیر شوي د نوح علیه السلام، د لوط علیه السلام، د صالح علیه السلام، د هود علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، موسی علیه السلام، دا غي قومونو چې کوم انکار وکړو د الله د هغه کلامونو نه، نو د هغه سره سوشو داغه ظالمانو په خپل ځان باندې ظلم وکړ، الله هلاک کړ. ومنهم من يؤمن به، او په دې کې بعض داسې دي چې ایمان وروړي. ومنهم من لا يؤمن به، او په دې کې داسې دي بعض داسې دي چې هغه ایمان وروړي په دې باندې، یعنی قرآن باندې، په کتاب باندې، او داغه پر رسول باندې. وربک عالم بالمفسدين، او رب ستا چې کوم دی هغه ښه عالم دی دا مفسدان دي. د دې مفسدانو په زړونو باندې په نیتونو باندې ښه عالم دی الله رب العزت، چې دا دی یعنی خپل د دنیاوی مفاداتو لپاره یا د ضد او د عناد لپاره یا د دې وجنه چې ګنیره دا پیغمبر په مونږ کې ولې رانغوي، لکه يهوديانو په دې وجه انکار وکړو، نصارم د دې وجه انکار وکړو چې بیا کومه غری پیغمبر خبر ومنو او يهوديانو هم دا وي، نو بیا خو مونږ د ماته شو کنه، د مذهب ومنو، نو د دې په مونږ باندې اوچت شي او زمونږ دین بلار شي ختم شي. دا شانت کفار او مشرکین چې کوم دي خپل ځان په حق غنولو، ایوي چې زمونږ د نیکانو را دین چې کوم دي نو دا ډېر حق او سچ دی. اوس وګوره دومره خلک راځي او د دې بوتانو سوالونه کوي او دا سوالونه قبليږي او دا کیږي او هغه کیږي. نو الله پاک فرمایي چې وربک عالم بالمفسدين، او رب ستا چې کوم دی خو خبردار دی دا مفسدانو. دې ته مفسدان ولې ویلي چې دا فساد کوونکي دي. کوم سره چې الله یعنی
انکار وکړي نو د فساد دی کنه. ولی چې الله خالق ته د ټول ارسه د ټول نمخ کې دا خبر او شو چې اول لدی توجه او دې طرف سره وګرځو چې څوک د اسمان نو بوري د ځمکې نه تاسو له میوې او باسي او دا اگین بچیر او باسي او یعنی چرګنا اگې پیدا کوي او دا ټول مثالونه الله سبحانه و تعالی ورک او بیا فرمایل چې اوس د هدایت لار د الله هدایت لار والره د دین مخکې پیغمبران راغلي کتابونه راغلي او هغه چې کوم دی د الله دین سناو کو چې چاو منل نه په هدایت باندې شای فلاح ته ورسېد چې چاو نه منل نه هغه لار حرف شو. نو دا دلته کې الله پاک وربک عالم بالمفسدين او رب ستاسو کوم دی خو په دی او خو خبردار دی دا مفسدانو باندې چې څوک شرک کوي گمراهي کوي کفر کوي ظلم کوي نو دا ټول غټ ظالمان داري چې هغه شرک دی. یا صدق الله العلی العظیم. یا الله زموږ د اناسته په خپل درګه قبول او منظور کړي کړه دې په معنا او په مفهوم کې زموږ څخه کمې زیاتې شي دای معافي مونږ ته کې موږ نه کارونه وایي چې تاسو د رضا او د لقاء او د قرب سبب جوړ شي. په مونږ کې په کورونو هسپتالونو کې الله څومره بیماران دي مؤمنان مسلمانان شفایاب کې څومره قرضداران دي کلون اخلاص کې د چا څه شریعه جات دي الله د خپل غیبی خزانه ورته پوره کړي د حق او لار درجه فراخ او د ټول مسلمانانو په خپل کور کې وطن باندې وکړي. یا الله مونږ راضي شي او زمونږ آبا او اجداد چې دې مخکې کوم مفاشي دی د ټول مغفرت وکړي مونږ ته داراتون کې منزلونه آسان کړي په آخر کې مدازي مشان کریم نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم.